विराट कोहली د क्रिकेट په دنیا کې یو ډیر غټ ریکارډ جوړ کو. په انډیا کې دویم نمبر بیټسمن شو چې ویرات کوهلی په کرکټ کې په انټرنیشنل کرکټ کې 27000 رنزونه مکمل شو. 29000 رنزونه په کرکټ کې د ویرات کوهلی مکمل شو. ویرات کوهلی نه علاوه درې نور هم کلاډیان دي چې 29000 رنزونه په کرکټ کې مکمل کړي دي. حکم کلاډیان دی وای په څومره میچز کې د رنزونه مکمل کړي دي چې تاسو د ویرات کوهلی وګورئ نو ویرات کوهلی ډیر ښه پرفارمنس سره ډیر ښه ریکارډ سره ډیر ښه بیټینګ سره دغه 29000 رنزونه مکمل کړي دي. دې نه علاوه د کرکټ په تاریخ کې ټول نه زیات رنزونه چا جوړ کړي دي نو هغې کې در سره هم 15 کلاډیان تقریبا شریکوم چې د کرکټ په تاریخ کې ټول نه زیات رنزونه د کم کلاډي دي. په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو نو د کرکټ مینوالو دپاره یوه ډېره انټرسټینګ ویډیو د خپله هم ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ویرات کوهلی 29000 رنزونه په 594 مطلب شپږ سوه میچونو کې ویرات کوهلی 29000 رنزونه مکمل کړل. جی ویرات کوهلی په دې لیست کې په ټاپ نمبر باندې شو چې 22000 رنزونه په شپږ سوه میچونو کې اننګزونو کې مکمل کړل. د نه پس سچن ټنډولکر هم 22000 رنزونه مکمل کړي خو سچن ټنډولکر په 623 میچونو کې په 623 اننګزونو کې سچن ټنډولکر دغه مایلسټون چې کوم دی اچیو کړو. بیا ورپسې سنګاکارا هم 22000 رنزونه په کرکټ تاریخ کې مکمل کړي خو سنګاکارا په 648 اننګزو کې دغه سکور مکمل کړی دی. په 648 رنزونو کې 22000 یعنی 27000 رنز سنګاکارا هم مکمل کړي دي. د نه پس بیا ریکی پونټینګ دی چې هغه هم 22000 رنزونه مکمل کړي دي خو ریکی پونټینګ په 650 میچونو کې په 650 اننګزونو کې ویرات کوهلی ټول نه کم اننګزونو کې ټول نه کم میچز کې 22000 رنزونه مکمل کړل. ویرات کوهلی په شپږ سوه میچونو کې کړي دي. ټنډولکر په 623 میچونو کې، سنګاکارا په 648 میچونو کې او ریکی پونټینګ په 650 رنزونو کې. نو ټول نه ښه بیټینګ چې کوم دی 22000 رنزونه ډېر زر چې مکمل کړه هغه ویرات کوهلی مکمل کړل. په دې لیست کې ویرات کوهلی په ټاپ دی. خو اوس ټول نه زیات رنز په انټرنیشنل کرکټ کې کم کلاډي کړي دي نو هغه دی سچن ټنډولکر. په دې لیست کې ټولو کې په ټاپ سچن ټنډولکر دی چې د سچن ټنډولکر 34357 یعنی 40350 رنزونه چې کوم دی د سچن ټنډولکر دی په انټرنیشنل کرکټ کې. هایست سکور په انټرنیشنل کرکټ کې د سچن ټنډولکر دی او سچن ټنډولکر دا رنزونه چې کوم دی په 982 اننګزونو کې مکمل کړي. په 982 رنزونه مطلب دی کې ټیسټ هم شامل دی، ون ډے هم شامل دی، T20 میچونه هم شامل دي. ټوټل میچونو دا تاسو د کم اننګزونه ویم دا ټوټل میچونو اننګزونه دي. جی خو بیا ورپسې په دې لیست کې په دویم نمبر سنګاکارا دی چې سنګاکارا په انټرنیشنل کې ټوټل رنزونه 28014 رنزونه دي چې دا د 616 اننګزونو کې مکمل کړي دي سنګاکارا. بیا ورپسې په دې لیست کې ریکی پونټینګ په دریم نمبر دی چې ریکی پونټینګ د هایست سکور چې کوم دی هغه 20482 یعنی 27482 او دا 27000 رنزونه ریکی پونټینګ په 688 یعنی 668 اننګزونو کې ریکی پونټینګ دا سکور کړی دی. جی بیا ورپسې ویرات کوهلی دی چې ویرات کوهلی په 600 میچونو کې 22012 رنزونه جوړ کړي دي. جی او په دې لیست کې په څلورم نمبر په 5م نمبر ماهیلا جاویردنا دی د سریلانکا کلاډي چې دغه 25915 رنزونه دي او دا رنزونه د په 925 رنزونه کې یعنی 725 میچونو کې 25975 رنزونه د جاویردنا دي. جی نو په ټاپ چې کوم دی سچن ټنډولکر د 34000 رنزونو سره، سنګاکارا 28000، ریکی پونټینګ 27000، ویرات کوهلی هم 27000 او جاویردنا 25000. دا ټاپ 15 کلاډیان دي. د پاکستان پکې یو کلاډي هم نشته انضمام الحق دی خو هغه سکور لږ کم دی. اوس تاسو نه زه سوال کوم چې آیا ویرات کوهلی به د سچن ټنډولکر ریکارډ مات کړي که نه؟ لکه ویرات کوهلی تر اوسه پورې په انټرنیشنل کرکټ کې 27000 رنزونه دي او سچن ټنډولکر ټوټل 34000 رنزونه جوړ کړي دي. لکه ډېر غټ ګیپ دی، تقریبا 9000 رنزونه ګیپ دی. نو آیا ویرات کوهلی به دومره کرکټ دومره میچز نور وکړي چې 9000 رنزونه جوړ کړي او د سچن ټنډولکر دا ریکارډ مات کړي؟ کمنټ را سره ضرور وکړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.